دا له ټولو نه مخکې چې کوم دی دا زما ترور کور هم دی او دا کوم ماشومه چې پکې وفات شو دا زما کشره خیلې وه. دوه ماشومان چې کوم دی مې د ترور بچی مشر د هغې بچي دي او دا دواړه کشران دي. هغه موږ یاره جي زه کمره کې وم سهار نه چې کوم دی ما د شپې نه دا بوتلله بنګلور تقریبا د شپې 11:30 بجې وې. 11:30 بجې چې موږ د بنګلور نه واپس رالو نو بیا د دې د ورندار چې کوم دا راپاسېده دې له نکریزي مکریزي کېښودې د هغې وله کې تقریبا 2 بجې ما ورته ویل زه اوس ویده شه بیا به سهار له ملګري راځي یا که نه سهار به مې ملګري راځي وي تا ولاړه که ما ته زه دونه بنګلي نه اړم چې یا زما مټه کې دې لږ ښکاري چې زما دې بولو ته نه رارسي که نه زه بنګلي نه اړم ما ته دیولو ته نه زه به تا لږ پوه کړم بنګلي واچوم داسې خبره نه ده. دا خوشحالۍ مقام دی موږ به چې کوم دی ستا هر یو خواهش موږ پوره کوو. بیا ما نه د ګاډي ډیمانډ وکړو زه به ستا سره ځان نه ګاډي کې ځم مله هغه به هم خدای پاک وکړي دغه به هم وشي زه بدله هر څه بدله مالو کوم. نو سهار کې زما کور والا چې کومه کپړې مپړې ګنډي که نه یو چاچي ول هغې کپړې چې تیارې شوې نه وې نو ما ورته ورشه ته ول هغې له دغه وګنډه کور والا مې دې ته سوال جواب پرېښی چې لکه دې راپاسي نو دله به ته چای مې راوالي دې ما نه چای انډه منډه پراټه داسې څیزونه راواغسته دا ما ته ناسته وه روټۍ موټۍ وخوړله نو ما خپله ما ته وایي ته سمله او زه بابا نه معلومات کوم ورځم دې کور دلته کې ګاونډ کې یو زنانه دا نښې کوي زه دې خواله ورځم چې هلته را یې خواله ورله هغه زما نه رووته دلته والد صاحب خواله راله تپوس یې ته کوو چې یاره پلار مې نه خفه نه شي هغه دغه دوران کې راو تقریبا دې کې نیمه ګنټه تېره وه چې بس دا ماشومان چې کوم دی نیکه سره ډېر زیات عادت و که نه او بل دې کې یو ماشوم بل دا اوسې و چې دا 6 کالو چې کوم دا زړه بیمار دا خو پلار د ځان نه بیخي نه خوځو دې ماشوم یې دا زنانه چې کومه ده دې دونه پورې ویلو چې دا به ځان سره باجوړ ته بوځم په دې نه به زه دوايي او علاج او زه درس د نورو نه زړه صبر شي کولی شم خو د دې نه لږه زړه نه شم صبر کولی. بس ما پسې یو لک راغی یار کمره وی راشه وی ټول اعلان دی کمره را پرېوته ما ویل یاره که دا چاته بابا باندې خدای نه اخسته چې ما روز چت تړو خیال نه ما چت ته وکتل ما بجلي کټلله هغه دې ځای کې هغه غریب ولاړ و دې سایډ ته ټول واړې لاندې کړي دي ما په دیوال باندې راودانګل بیا هغې کې زه په یو کس خو بیا کار نه کېده نو ما ګاونډیانو یو ته بل ته ورټ ټول خلک را خبر شو بیا ما ماشومان کمرو ته لاړم هغه نور مې وکتل ټول بچي د چې کوم دي نو دغه دي د ټول نه مخکې چې کوم دی بیا موږ دې راوښکو دا لیک چې کوم دی کم سے کم دی نیمه ګنټه دی دا کې ایسار د دې نور خپې ګیره شوي او نور لږ باران ورسړي به خپل وس کوو تر دغه ساعته پورې موږ ته دا پته نه و چې زنانه دلته کې موجوده ده بیا ما ته کور والا مې ویل چې هغه ما سره نه تلې هغه دلته موجوده ده نو بس بیا موږ رالو هغه چې دا ما راسه زما په غېږ کې ساه وختله زه په خپله په ګاډي کې ناست 11:22 کې بس د هسپتال ته چې تلو هغه یو قیامت و یو علاج کوو بل چا له صفایي چالو وه بعضې نه مې زنې تړلې څوک بیمار و هغه به بل واټ ته لېږل راکمه خوراکه چې زما وفات شوه دا زما کشره خور وه او لکه مور به مې ورسره کله لاړه وي دا شی کم دی دا شی کم دی دا شی کم دی موږ ورته پیسې ورکولې موږ ویې واده دی کشره خور هم ده چې خفه نه نه شي هغې موږ داسې خفه کړو داسې زموږ دا ذهن و دا کې هم نه یاره که زه دا ته ویم لکه دا چې بچه راشي هغه ته پته لګي دا به موږ هم وایي چې یاره دا چلې وه چلې اوس به موږ باندې راغلی موږ ته هر څه پته ولګېد چې بچې څونه خوږ شی دی مور او پلار څونه خوږ شی دی آیا چې دا بچې دا مور او پلار سره څونه مینه کوي او دې نه دا جدا کېږي دا څنګه چل دی دا هغه سړي ته پته لګي چې په چا باندې راشي او کوم بچې پلار د کاکا ووایي بابا ووایي هغه سړي ته دا پته لګي دا فرست ټایم باندې فرست دغه چې کوم دغه وو هغه ویل یاره موږ ته تاسو په مړی باندې موږ به تاسو د منډه تر کال لا ته جیرا دا ترور دوی چې مې کوم نه د ماشومان والد صاحب دی دیو د کال لري خالد ته چې موږ تاسو دا کار کوو او تاسو موږ ته چې کوم نه 20000 روپۍ راولېږئ چې بیا دوباره چې هغه 20000 روپۍ ورلېږلې نو بیا ته دغه وکړو تاسو کار مو شوی زه دوال هم در روان یم او تاسو ټول کار ما اوکې کړی دی تاسو په غم مې په منډو ته یو چالاکه غوندې کوو یو چالاکتوب یې کوو که نه چې تاسو په غم یې بس دا ټول هر څه به تاسو له چې کوم دی هینډ ټو هینډ درکم هغه چې کله دغه مسله دغه شوله نو بیا دوباره د دې نه بعد د 40000 روپو ډیمانډ وکړو هغې دلته راغلي وو نو یاره موږ وایي یبرو درغلي وو ستاسو موږ هغه کوم ویډیو ده چې کړی وو مې ته څو خبرې کوي زه فرحت خبرې کوم نو ما ورته څه وکړم زه خو په دوا کې ناست یم وایي زه درتلمه خو دا ستا چې کوم دغه دی ما ستا یو کس سره خبره دا کړې ده د کوروغ دي میاګان دي او ډېر داسې سړی دی او داسې سړی دی او په فلاني ځای کې کار کوي په فلاني ځای کې کار کوي لږه چې کومې خبرې او دغه وکړئ چې ستاسو کوم چک او دا کوم دغه چې کوم دی ستاسو هغه سره دی نو بیا ما ته کوم نور باچا نوم یې
اکاؤنټ سکرین شاټ هم ته موږ اخیستی دی نمبر یې اوس هم دا کولو دی ما وختي زه تانې ته هم تللی ما په یارم کړی او وختي ما نور هم دا ستاسو پرې شیشه په ذریعه باندې ما د نورو ملګرو ته هم وویل چې نن ما سره وشو سبا بل غریب سره داسې کېږي نو زما دا مطالبه ده زه د اے سی صاحب نه د ډي اس پي صاحب نه زما چې نورې کومې محکمې دي زما چې کوم یاران دوستان دي زما رونه بایګان دي راپاسي او دا مخلوق ونیسئ نن ما سره وشو سبا دې غریبانان نور سره کېږي بسم الله الرحمن الرحیم زه خپله حجره کې پروت وم دې کې ماته ماشومان رالوي کور کې چې کوم دی خوا کور کې کمره پروت ده ماشومان پرې ګیر شوي دي نو چې څنګه راپاسېدم ما ډایرکټ 11-22 میله وکړه بیا مې ډي سي اپس والا میله وکړل چې دا شان واقع شوی دی دلته چې ویلم چا 11-22 بالکل قیمت راځو چا 11-22 مې 22 ته چا کان نه کو نه څو خبرو بس خو ما ټایم باندې کالو کو یا 11-22 واجب بیا دا دروازه بنده وه څوک راخودل په دیوال باندې ماته دروازه بند ماته کې دروازه موږ ماته کړله بیا دننه راووتو نو بیا خپل خدمت هم وکړو څه چې کوم دی ریسکیو والا رالسه موږ رالو بیا داسې ماشومان او زنانه هم چې کوم دی بټل بیا د خپل اړه ما دې سره هسپتال کې بیا هغې سره زه ومه نو د چې کوم دی 2 ماشومان پکې وفات شو او جینۍ چې کوم چا چې واده وه پکې وفات شوله ډیره مهرباني ابوبکر زه نن په مصري آباد مردان کې موجوده یم یو داسې بدقسمته خاندان سره چې باران ښه په زور و شور او په دې کور کې د واده خوشحالۍ کېدې او سهار له د ماشومې ډولۍ به وړې کېده نو ډېر څیزونه به موږ دا وایو چې د الله پاک د طرف نه خو دې بدقسمته خاندان سره موږ دغه مړي خو واپس نشو راوستې خو صرف دې له داد ورکو د دې په غم کې شریکېږو او ورته وایو چې یاره ستاسو په تکلیف کې صرف ستاسو خاندان نه بلکې دا ټول پښتانه چې دی نو دوی شریک دي او چې کم ځای ته ستاسو د شیشې په توسط سره د اواز رسېدلی دی د کیسې نه خلک خبر شوي دي نو ټولو دې خاندان سره جړلي دي زه به دې دا ووایم چې څنګه د رور دا کیسه کوله چې خور مې دلته کې پرته وه د کومې ماشومې چې واده او د باجوړ نه جنګ چې دین را روان شوي وو او سهار له به یې دلته ډولۍ وړه او ماښام یې دلته کې د یې روټۍ وه 2 ماشومان دلته کې پراته مړي دا 2 ماشومان چې تاسو دلته کې په دې کیمره باندې وکړل دا پکې دغسې انښتي وو نو دا یقینا چې د سترګو لیدلو چې کوم حال وي نو هغه چې موږ صرف اورو نو موږ باید دونه تکلیف تېرېږي دې بدقسمته خاندان خو ټوله خبرې ولیدې په خپلو سترګو باندې نو نن زه دې فیملي ته دا ویل غواړم چې زمونږ د کام پښتنې زمونږ د کام زنانه او دا ټول پښتانه تاسو سره ستاسو په غم کې شریک دي الله پاک دې ستاسو درنې کورنۍ له صبر ورکړي خو په دې موقع باندې زه ټول مهیر حضرات ته دا درخواست کوم چې دا ډېره غریبه کورنۍ ده ودرېدل به سره پکار دي خو چېرې د دې دا کور ښه مضبوط جوړ وي دا وسمن وي شتمن وي پیسه به سره وي نو زما په خیال په دې کورنۍ به دا چت نه راپرېوته او د داسې کورنو سره داسې نورې ډېرې کورنۍ چې هغې له ستاسو د ضرورت د هیلپ ضرورت وي هغې سره ودرېدل پکار دي زه خپل ضلعي انتظامیې ته زه خپل صوبایي حکومت ته زه وفاقي حکومت ته دا وینا کوم ستاسو په توسط سره چې داسې کم نیچرل ډیزاسټرز راشي نو په دې کې په داسې صورت کې چې کم کورنو ته تکلیف وي یا یې ته کورونو ته جزوي نقصان ورسي یا جاني یا مالي نقصان ورسي نه یې سره فوراً ودرېدل پکاري او د دې نه علاوه یو خبره به بله کوم چې یو خو د دې کور نه او د دې کورنۍ نه 3 جنازې ووتې یو پکې د انسانیت جنازه ووتله هغه چې څنګه د رونو بیان کړه چې په دې سخت وخت کې چې د قیامت غوندې مناظرو چې موږ اورېدل نو موږ په خپل کور کې نشو برداشت کولی په داسې کې یو کس راغلی دی او دې ته وایي چې یاره ستاسو پروونشل ګورنمنټ طرف نه چې تاسو کوم فنډ منظور شوی دی هغې روکاګلو کې موږ تاسو سره مدد کوو سپورټ کوو لہٰذا موږ ته یو 20,000 روپۍ کیش راولېږې دې غمزپلي خاندان ایله 20,000 روپۍ لیږلي دي بیا یې نور د 20,000 روپو ډیمانډ کړی دی دې هغه نورې 20,000 روپۍ لیږلي دي ټوټل 40,000 روپۍ هغه کس چې د دې نه غوښتنه کړې ده یو نام نهاد کس چې هیڅ قسمه زه وایم چې انسانیت تذلیل دی چې کوم کس ذات انسان وي او دې سره رابطه کړې ده دې سره ډېر زیاتې شوي دی زه په دې موقع باندې دا ویل غواړم چې زما د علاقې کم SHO دی زما چې کم DSP دی زما کم DPO دی DIG دی IGP او داسې ټولې ادارې چې په داسې کیس کې د هغې رول جوړېږي هغې له خپل کردار ادا کول پکار دي چې داسې قسمه زیاتې او ظلم په داسې واقعیات کې بل چا سره ونه شي ډېره مهرباني